ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نن چې زه کومې خبرې ترې کوم هغه په خپله جرګه باندې خبرې ترې کومه چې موږ په ضلع 400 کې د ګڼو ملګرو جوړه کړې د هغه پشکلاوتي قومي جرګه را تېرو 3 کالو راسې د آیس پروشو سودخورو په ضد باندې اواز پورته کوي. دې سره سره په 400 کې ریکارډي لوی روغې کړي دي چې کومې روغې کې انتظامیه د دې سیاسي خلک هغه ناکامه شو او حقیقت دا چې کم کار کې اخلاص وي نو خدای پاک یې کوي او ډېرې غټې روغې کوي. کله چې لالچ راشي نو یو مسله نه حل کېږي. د آیس خلاف په 400 کې ښه په جار باندې اواز پورته کوي. الحمدلله دې وخت کې موږ په زرګو کارکنان لرو. زمونږ په شب قدر تحصیل کې تنظیم، زمونږ په تنګي تحصیل کې تنظیم، زمونږ په 400 تحصیل کې تنظیم او زمونږ دغه شانتي د ضلع تنظیم دغه 3 کاله خپل کار وکړو. ګرانو کتونکو نن یو وارې بیا چې کوم دی 3 کاله پس د 4م کال لپاره تنظیم سازي شوله. هغې کې ضلعي صدر چې کوم دی نو حاجي محمد ابراهیم مومن ایډوکیټ چې د وکالت د شعبې سره تړلی انسان دی او د 13 کالو راسي دغه تنګي بار صدارت کوي. داغه نه زموږ یو پیدا دا ده چې په روغو جوړو کې یو ډېر مهم رول لوبوي. بل وکلو سره ډېر ښه تعلق دی نو زیاتره وکیلانو ته هغه دا خواست کوي چې د آیس پروشو کیسونه مه لړاوښئ، د سودخورو کیسونه مه لړاوښئ. نو دغه کې هم ډېرو وکیلانو زموږ سره کومک او مرسته کړې ده. د هغوی هم یو جهان مننه. یو وارې بیا هغوی ته موږ دغه مشرۍ پټکي ور په غاړه که د ملګرو په مشاورت سره په ملګرتیا سره. دې سره هغه سره ضلعي جنرال سیکرټري چې کوم دی د شب قدر سیمې سره تعلق ساتي زموږ یو ډېر تکړه ملګری حاجي شوکت مومن. ورسره د 400 تحصیل لپاره یوسف مومن چې یو سماجي کارکن دی او موږ سره پشکلاوتي قومي جرګه کې د شورو نه تکړه ملګری دی. هغوی هم د تحصیل 400 صدر وټاکل او هغه سره یو ځوان زموږ کشر جلال خان کشمیري چې یو ډېر تکړه په دې په ضد اواز پورته کوي هغه هم ورسره جنرال سیکرټري کړو. دغه شانتي د تحصیل شب قدر لپاره دې وخت کې موږ د صدر ټاکنه وکړله او هماغه صدر رحمت علي مومن چې زموږ یو ډېر تکړه ملګری دی هغه هم یو وارې بیا چې کوم دی نو د تحصیل شب قدر صدر که نوره کابینه لا نه ده جوړه. 2 ورځو کې به دننه شب قدر کابینه هم جوړیږي، د تحصیل 400 کابینه هم جوړیږي. دغه شانتي د تحصیل تنګي دپاره ډاکټر الماس چې دا زموږ مخکې صدر او بیا چې کوم دی د ملګرو په غوښتنه باندې یو وارې بیا د تنګي تحصیل صدر وټاکلی شو. ورسره حاجي سمیع الله هغه جنرال سیکرټري شو. نوره کابینه به په 2 ورځو کې هغه تیاروي. ګرانو کتونکو زمونږ پشکلاوتي قومي جرګه نه اوډ غواړي او نه نوټ غواړي. د دې سیمې نه آیس پروش لرې کول غواړي، سودخواره تنګول غواړي او بیا د هغې نه وروسته په 3م اپشن کې روغې کول دي. په دې کې زموږ ډېر یو واضحه موقف دی. سر ماتول، قانون په لاسو کې بیا غستل چې کله قانون کار نه کوي. د آیس پروشو کورونو مخې ته جلسې جلوسونه کول، تنبوله کول، ناسته کول، دا هغوی د غټې غټې بنګلې د دنیا ته ښودل چې پرونه دا حیثیت و په شپه کې چې کوم دی نو نن ایرپتیان دي. دا د پشکلاوتي قومي جرګې د دغه ورکرانو، ممبرانو، اقتدارانو کار دی یقینا چې دا اصل جهاد کوي. اوس خو څوک داسې وي چې زموږ سره په دې کې ملګرتیا کوي نو موږ سره اوس هم کابینه کې ملګري هم لګي او دغه شانتې ممبرانو موږ سره په زرګو دي نو هغوی موږ سره په دغه پشکلاوتي قومي جرګه کې ملګرتیا کولی شي. ګرانو کتونکو پشکلاوتي قومي جرګې باندې 3 کالو راسي نه چا نه وډ غواړي نه نوټ غواړي. د الله د رضا دپاره فی سبیل الله شپه ورځې په ځان یوه کړې ده او دغه اواز پورته کوي، خپلې پیسې خرچ کوي دغه ملګري دغه مشران. بیا هم د هغې باوجود خلک کوي چې پشکلاوتي قومي جرګه خو خرڅه ده او یا آیس پروشو سره میلاو ده یا دا ده. نو یو خبرې وي ګوره چا لړه مه ماتوي او یو سړي کې یو نقص وي چې هغه د آیس پروشو نه پیسې خوري یا د هغه ملګرتیا کوي، خو مشر دی خو کشر دی، ناسور دی او دغه خلک چې کومه دنده کوي نو دا زموږ د بچو پنده ده. نو خو کلو الله ته غاړه ازاده کې بر د الله کیمره لګېدلې وي پشکلاوتي کې قومي جرګه کې دا سړی چې کوم دی نو دا آیس پروش دی. راشه
موږ به هم دنیا ته وښیو. نه زموږ له څه د کوره راځي او نه زموږ د کور نه وله ځي. او زموږ دې جرګه کې داسې سړی د سره برداشت کوو نه. اوس یو سړی دی په ماضي کې غلط کار کړي یا داسې حرکت تی شوي وي، وخت سره هغه پیښ شوي، هغه توبه طایب شوی دی. نورمال هغه پسې ماضي نه دي چړل پکار. الله پاک انسان ته د توبې دروازې کولو کړي وي او موږ انسانان چاله توبې موقع نه ورکوو چې هغه توبه ویستله. اوس هم خو داسې ایسپرو شي او د الله په کتاب باندې لاس ږدي او هغه وایي چېرې زه دا نه کوم نو تشکیلات قومي جرګې ذمواري اخلي او د قانون سره چې کوم دی نو روغه راوستی شي. کم پولیس والا چې د دغه خلکو دلالي کوي نو د هغوی خلاف هم تشکیلات قومي جرګه خو هغې ورو مینو ملګرتیا یې نه کوي، د سره یې ملګرتیا نه کوي. هغه پولیس والا دی نن په جار ووري، نن ډي پي او 400 نذیر خان سره لیده کاتم وشو، یو ډېر طویل ملاقات وشو، د ډېرو خلکو نشاندهۍ ورته وشولې او ډېرې خبرې وشولې او یقینا هغه د تشکیلات قومي جرګې د کاوش دا کوشش دا یې وستایو او د هر قسم ملاتړ اعلان یې وکړو او ورسره دا وویل چې موږ ته په ګوته کوې تاسو چاته لاس مه اچوئ، چونکې زموږ د شب قدر غازیان چې کوم دي د تشکیلات قومي جرګې هغه سړي پسې کور ته ځي، هغه ډېر پولیس له نیولي دي په تېرو وختونو کې چې کار به نه کوو. خو ډي پي او صاحب یو ډېر تکړه انسان 400 ته راغلی دی، قابل ترین کس، مخلصه کس. اوس چې هغه سره دا خپل ټیم هم مخلصي وکړي نو انشاءالله دا ګن به دا ناسور به د دې ضلعې نه ختم شوي وي. نو ډېرې طویل خبرې د ډي پي او 400 نذیر خان سره وشولې. ډېر زر ده چې موږ به یو ورکر کنونشن د تشکیلات قومي جرګې کوو، یو کلي کچېرې به کوو، ډي پي او 400 ډیپټي کمشنر 400 هغوی ته به پکې موږ بلنه ورکوو او هغوی به دغه ځای ته راغواړو. ګرانو کتونکو، کال په کال د تشکیلات قومي جرګې الیکشن کیږي، کارکردګي جاج پکې اخیستل کیږي، څوک کارکردګي کوي مخکې ځي، څوک کارکردګي نه کوي وروسته راځي. کال لپاره دا کابینه جوړه شوله. دې کې موږ دا نه چې سیچو سره تعلق جوړ کړو، مرزا سره تعلق جوړ کړو، بل چا سره تعلق نه، بس زمونږ نه اوټ او نه نوټ د الله رضا ده. د الله په رضا کې چې کوم ځای کې پولیس والا درغلي کوي په جار د هغه خلاف اواز پورته کول دي. من تشکیلات قومي جرګې دغه څوک رانه نه وځي چې یاره په دې به زما د چا سره تعلق جوړ شي نو د دې کلم د ناسوري خلکو سره تعلق نه جوړېږي. روغ سړي سره خو هر سړی تعلق غواړي چې روغ سړي سره وي. نو دا مقصد یې نه دی چې یو سړی به تشکیلات قومي جرګه کې او به غلط کار کوي او د جرګه به ملګرتیا کوي. نه، د غلط سړي نه ملګری دی نه ملګرتیا کوي، ټول لیخه په جار ووري او بیا هم ورته وایو. ګرانو کتونکو، چې کله 3 کاله مخکې موږ د دې بنیاد ایږده نو موږ په دې تیرو 10 کالو دا دور چې کم تیر شو دی کې موږ د آیسو مو پیژندل، د سویلر نشه مو پیژندله او دا ناسور په دې کې ډېر زیات شو. کلی په کلی، کوڅه په کوڅه هسپتالونه زیات شو نو چل نه راته. پولیس والا هم په دې کې چاته لاس نه اچولی شي. دلته کې داسې ډېر ایس ایچ اوګان دي چې دې وخت کې د آیسپروش راګیر کړي دي، په عدالتونو کې پې کیسونه درکړي. هلته ججان چې کوم دی هغه انصاف ته نه ګوري. د دغه آیسپروشو کیس چې کوم دی ویله ماله بېعزتي کړې ده او ماله دا کړې ده. د دوی خو چې څومره بېعزتي کوي نو دا ناسور دی. خو هغوی یو خبره کوي چې موږ پسې په کعبه کې پولټه لاس خیری کیږي نو تاسو هم تکړه شئ. خو د الله ګریپ چې کوم دی ډېر عجیبه دی. زه دې رب پتی شم خو چې ما ته کور کې بیماری وي او سکون راته نه وي، زه به په داسې پیسه څه وکړم. خلک ساه خوري، په هفتو 200 روپۍ نه وي خو ژوند تېرېږي. په داسې پیسه څه چې په چونګ چونګولو باندې وده کېږي او په داسې پیسه څه چې د پوډري لیبل نه نه هلکه دا پلانکې پوډري نه دی، هلکه دا بنګله د چاره دا دغه پوډري ده که نه، دا دغه سمګلر ده. مړه دې لیبل ته وګوره یار. نن سبا خو دې کې منتخب نمایندګان پکې ډېر راغلي او جرګې مرګې هم پکې کوي او ډېر عجیبه عجیبه سیسټم روان دی. دا به ټول تشکیلات قومي جرګه دنیا ته ښایي. ګوی هم کوي، عدالت کې پیشه هم کوي. پولیس ته هم نن موږ ده ووې چې کوم ځای کې ګوی د سره نه وي تشکیلات قومي جرګه موږ درته حاضر یو، موږ ته دغه سمګلران معلوم دي او وایو چې همدا دي په عدالت کې به پې ګوی کوو، موږ بالکل دې کې ګواه کولی شي. نو ګرانو کتونکو، دغه د تشکیلات قومي جرګې کار دی. اوس خو په دې هم تاسو اعتراض کوئ، په دې هم تاسو نیوکې کوئ، تاسو نه خو څه غواړي نه. او چې بیا هم موږ چېرته جلسه جلوس کوو
نو دغه زمونږ د کوم ملګري چڼ شوي چې دي دا پکې وي. عام ولس د دې قافلې ولې ملګرتیا نه کوي؟ یعنې په دې کې مونږ سره د هرې پارټۍ د پی ټي آی شته، د مسلم لیگ نون شته، د جمعیت علماء اسلام شته، د جماعت اسلامي شته، د قومي وطن پارټۍ شته، د عوامي نېشنل پارټۍ شته. د هرې پارټۍ چې کوم دی ما نه څه نومونه پاتې شوي وي، نو د ټولو پارټو په دې کې باقاعده ممبران شته دي او په دې دننه بیا سیاست نشته دی. نو راځئ زموږ د پشکلاوتي قامي جرګې ملاتړ جوړ شي. نوې چې کومه کابینه جوړه شو مبارکي ورته یم. تمه تې ساتم چې کوم ځای کې کوتاهۍ شوي، کمزورۍ شوي، آینده دې کال کې هغه کوتاهۍ کمزورۍ ونی شي. باقاعده موږ یو ایوارډ ورکو، سرټیفیکیټ به ورکو، خو هغه ضلعي صدر دی، خو ضلعي جنرال سیکرټري دی او خو د تحصیل صدور دي یا سیکرټران دي یا نور عهدیداران دي، کارکردګي چې د چا هم ښه وي د 400 په دغه چوک کې به ورته سرټیفیکیټ ورکو، ځکه چې دا اصل چې حاضر ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.